اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العصر مکیہ وآیاتها ثلاث دا سورة عصر دا مکی سورت تا پو حجرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مخشر نزل دا پو دا شدری آیتین دی مخش الحاکم التکاثر متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ دا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کوي دا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہیت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا ویراغلا وهو يقرأ هذه الآية دم براك دا آياتنا والألهاكم التكاثر فقال دم براكو فرميل يقول ابن آدم يي بين دام ميشتو سوشاي مالي مالي امومول وهل لك من مالك إلا ما أكلتا دائم براكوي چه اصلی مول د هغه ده چې کیم ته وخوړو فافنیته به تو ختم کړو فنا دې کړو او لبستا فابلیتا کیم تو چې خط جمعه وغوستي بیا دې زړې کړې او تصدقتا فامزیتا یا تو صدقه وکړه تو مخشې ته ولرله بل دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي خرج رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم روته ذات یوم او لیله یوا ورځ یا یوا شپه فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما داي مبارك په ابو بکر صدیق او په عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم په دوی سره باندې تیر شو فقال نبی صلی الله تعالی علیه وسلم تاویل ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه په دا وخت شیخ خپل کړي نه سر یې استلی ابو بکر عمر ته رضی الله تعالی عنهما قال دای دوی سره تاویل الجوع یا رسول الله وجه یا رسول الله وجه په کې شم سنشتا قال دمو براك بتاول وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما مودا پیغ ذات قسمی چې مو روح د په قبضه قدرت شدا زال وجاري استلایا ابو بکر عمر ادای رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا درې سره بار خل دا خبره کو چې میز الوجنا کیر نر وتلی په کیر شمه حصہ نشتا بیا دمو براك بتاول فقومو چکشي ارسي فقامو معهودون براك سره ودر د لوړل روان شول فاتا رجل من الانصار پانصار شي وسري ته ورغل فاذا هو ليس في بيتي انصاري صحابي پوکیر شنو چیر لوړو فلما راته المرأه شذنا وليدل دی قال دیوتل چې مرحبا واهلا خوش آمدید میشتو پرسه شي دی چې ستړي ماشي ار الکه خپل بهر یو ستړي ماشي فقال لها دیتا ویل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اين فلان اپن کای سیر دینه تو خوان چیرې ده قال دیتا چې ذهب يستعذب لنا الماء میشته خوږی بروري ولې لکانن سو برحال دا ډیر لکه شه سربن کای شو بل دی دا به ترویوي په وخت مدینه منوره شه خوږی به بنوي یسه سعودیا ش اکثر یو بل زین ضروري وتا اجال انصری رولو صحابي فنظر الى رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم وصاحبيه نبی کریم صلی الله تعالی وسلم تا او دوی سره ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ ته وکتل ثم قال بیا وتاویل خوشول الحمد لله ما احد اليوم اكرم شکر الحمد لله ډیر زیات عزتمان والما متر غلی د پمونه بل چا عزتمن والما نشتا فانطلق دایلو فجاءهم بعذق دیت د خجیر وطنای جانگیره وی تر خوست فيه بصر و تمر چپارش نیم پختاو په خې دوی سر کې دوی قسم خجیره وی فقال اصحابي تو یې انصاری کولو خوري یا رسول الله واخذ المديا چوړې رو خوستا فقال له رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اياك والحلوبا نبی کریم صلی الله تعالی وسلم ته چوکسه چې د شوده ولا وزا علولا نکې فذبح لهم شاة وزاوت علولا کړه فاكلوا من الشاة او زای او خړلوي ومن ذلك العذق هغه د خجیر وټنای جنگیری اغناج کی می خجیر سوا او خړل وشربوا یبوم به وڅل فلما شبعوا وروا ورکل جدی په مړی په غیشا او په یبه باندې مرشول قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لابي بکر و عمر نبی کریم صلی الله تعالی وسلم ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنهما دوی سره تویل والذی نفسی بيده مودا پیغ ذات کا سامی چې موروح د په قبضه قدرت شدا لا تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة دې نعمت متعلق په اتوسنا خمخا پښتنه شي سمرا وجي وی درې سره او بیا دا خبره وتکو اخرجكم من بيوتكم الجوع تو سکرین الوجار یستلی وی ثم لم ترجعوا بیا واپس ندري مې حتی اصابكم هذا النعيم توس دا نعمتینا برحال
تو سے اخړل. مطلب دا چې په انسان باندې په دنیا کې قسم حالات دریمي، خو بهترین سړی هغه چې د حالات مطابق د خپل وجود نه د عمل خارج کو. که په ده باندې غام تکلیف راغلو بهرحال صبر کو، او که په ده باندې خواشلۍ نعمتونه راغلل هغې بیا مقابله دی په شکریا سره کو. بهرحال دا صورت عصر ده. امام شفیع صاحب رحمه الله فرمایي لو لم ينزل الله سوا هذه سوره، کچیر الله پاک دې صورت نه ما سوا بل صورت نه نازل کړای لکفت الناس، دا به ټول خلق دې پورا کافي وای، ډیر جامع صورت ته. بهرحال صورت عصر ذکر ته چې والا ولټکای والعصر په شروع غلای دا ډیر فضایلی دي. والعصر قسم دې په زمانہ باندې یا په وخت مزدګار باندې، ان الانسان بشک انسان لفی خسر خمخا په نقصان شدا. الله قسم خوري او بیا وی چې خمخا انسان دا ډیر د نقصان نه ډاکتا او میشتو سے بارخ لگیای خواشولی کی انا لنفرح بالاحیام نقطعها، میش خواشولی کی چې ورځې میں تیر شو کول میں تیر شو. وکل یوم مضى نقص من الاجل، خو حقیقت سے سمره ورځې میاشتې کلینه چې تیریږي دا موتو د نیټې نه کمیږي. دا نه چې موتو برحال هغه تسمول کړل نه راورسته چې پوتې ده، نه لوړو عمر می تیر ده. الله پاک وی چې والعصر قسم دی په وخت مزدګار یا قسم دی په مطلق وخت باندې، ان الانسان لفی خسر بشک انسان خامخا په لوی نقصان شدا. چې سمره انسانون دي دا ټول الله پاک وی چې دا په نقصان شي دي، الا الذين آکسوا آمنوا، چې ایماندار دي ایمان یې وروړو، وعملوا الصالحات نیک عملونه وکړل، وتواصوا بالحق او د یو بل توصیات کو په حق سره، یعنی په نیکۍ باندې ایمان ته تصدیق ته عبادت رحمان ته د یو بل سره بیلی. وتواصوا بالصبر او د یو بل وصیت کو په صبر، چې په تبلیغ شي د الله په خبره شي په دا شي به میشتو ته خلک زیاده شراک او میشتو ته به خلک سوی خو بیا به یو بل میشتو سه په صبر باندې تلقین سره کی. والعصر قسم دی په زمانہ باندې یا په مزدګار باندې، ان الانسان بشک انسان لفی خسر خمخا په نقصان شدا. اسلویر قسمه خلق اوینا مستثنا کوي خدای چې چا ایمان وروړو عمل صالح وکړلو او په حق باندې یو بل وصیت کو سره حق تربیلی او یو بل ته په صبر باندې توصی بالحق بتوصی بالصبر کو اپ نقصان شي نه دي. الا الذين آکسوا ندی په نقصان شي امنو چې ایمان وروړو او عملو صالحات عملینا نه کې وکړل، وتواصوا یو بل وصیت سره کو بالحق په حق سره. جامع منزوله بار خلخوان نشته ملګری ارسا مر جامین ده او ارسا چې تلاوت کی ارسا په کې چې ختم ده ترویخی دی پکیر شما کا دا ټول توصی بالحق دي ډیر سورتینه دي. وتواصوا یو بل وصیت سره کو بالصبر په صبر سره، چې په دین پر بمبر خلک یاستړي وي سیک په سوی خمیر سو به دین خالص ته الله دې پورا کی اچا دې پورا به پرېږ دینا. نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک دا چې پورې راشه ډېرې لوی فائدې دي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم من صام یوما فی سبیل الله، چا چې د الله په لار سره رضا ونی وای واورز جعل بینه و بین النار خندقا، علا بیدا او د جهنم په میان یو خندق یو کنده فاصله رولی، کما بین السماء والارض، دمر لوی فاصله دمر بیلتین جدائی لکه اسمون مزکه په میان شي کیم بیلتین ده. مطلب دا چې سړی رضا نسی خالص ته الله دې پورا زنه کې تو به شرطي چې پوسه شي ریاکاری نشته چې هغه رضا دو پاشه. برخل بیا انسانون دي زنه بیا نه علماوی چې نه ریاکاری شته بشه، خو سړی چې عبادت کو خالص ته الله دې پورا دا کو چې الله دې پورا یو عبادت وشي آکا ډیر لشکوي سړی دې پورا ډیر غټه فائدہ ورکوي. امین. الحمدلله رب العالمین.